السلام د صحابه کرامو سره ناست و. داسې یو صحابي تیر شو چې د وجود نه ډېر ښکلی جوړ، الله ورله ډېره ښایسته باډي ورکړې، دنګ دراز او باډي ډېره ښایسته وه. ای صحابه کرامو ته داسې په تعجب سره وکتل، یو صحابي به کې وي کاش الله ورله ډېر ښکلی وجود ورکړی دی، خو چې جهاد یې کولی دی. الله ورله ډېر ښکلی وجود ورکړی، خو چې دا وجود یې په جهاد کې لګېدی نو څومره به ښه وه. نبي علیه السلام ډېره عجیبه خبره وکړه، وی ای زما صحابه کرامو، خو دا صحابي دې دپاره روان وي چې دې مزدوري وکړي، د خپلو بچو دپاره حلال روزي وګټي، نو دې بیا هم د الله په لاره کې دی په جهاد کې. او که چېرته دې روانې دې روزي وګټي، حلال روزي وګټي دې دپاره چې خپل مور او پلار له ورکړي، دې بیا هم د الله په لاره کې دی. خو یوه خبره درته کوم، پرون ما سره په هوټل کې یو تن میرو شو، ما ته رانږدې شو، ډېر په خفګان غوندې ویل، مولانا صاحب مرحوم وایي زه حافظ قرآن یم، ما قرآن حفظ کړی او ما تجوید هم کړی دی، بیا مې اوله درجه هم وویله، حالاتو اجازت نور رانه کړ مزدورۍ ته ووتم. ما ورته ویل ته خفه کېږه مه، دا د خفګان خبره نه ده، دا کومه خبره چې کوې ته چېرې زه مزدورۍ ته ووتم، دا د خفګان خبره نه ده. ما داسې وکړه ته د خپل حفظ برقرار وساته، هر سحر تلاوت کوه. ما ته اوس هم د الله په عبادت کې اخته یې چې ته د خپلو بچو دپاره او د خپل مور او پلار دپاره حلاله روزي ګټې، دا عبادت دی. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی، نبی علیه السلام فرمایي وایي په ټولو رزقونو کې غوره رزق او ښکلی رزق هغه دی چې انسان په خپل لاس وګټي او وکړي، دا ښکلی او بهترین رزق دی. او نبی علیه السلام فرمایي وایي داود علیه السلام به روزي په خپل لاس ګټله او د هغې نه به یې خوړله، د هغې نه به یې خوړله. نو تاسو رزق ګټئ، مزدوري کوئ، حلال روزي ګټئ، دا عبادت دی. حدیث مبارک کې راځي یو ځل نبی علیه السلام د صحابه کرامو سره ناست و، داسې یو صحابي تیر شو چې د وجود نه ډېر ښکلی جوړ، الله ورله ډېره ښایسته باډي ورکړې، دنګ دراز او باډي ډېره ښایسته وه. ای صحابه کرامو ته داسې په تعجب سره وکتل، یو صحابي به کې وي کاش الله ورله ډېر ښکلی وجود ورکړی دی، خو چې جهاد یې کولی دی. الله ورله ډېر ښکلی وجود ورکړی، خو چې دا وجود یې په جهاد کې لګېدی نو څومره به ښه وه. نبي علیه السلام ډېره عجیبه خبره وکړه، وی ای زما صحابه کرامو، خو دا صحابي دې دپاره روان وي چې دې مزدوري وکړي، د خپلو بچو دپاره حلال روزي وګټي، نو دې بیا هم د الله په لاره کې دی په جهاد کې. او که چېرته دې روانې دې روزي وګټي، حلال روزي وګټي دې دپاره چې خپل مور او پلار له ورکړي، دې بیا هم د الله په لاره کې دی. او که دې روان وي دې دپاره چې دې حلال روزي وګټي او په هغې سره خپل عزت محفوظ کړي، نو دې بیا هم د الله په لاره کې دی. جهاد یوازې دا نه دی چې دې توره وچلوي، د خپلو بچو دپاره حلال روزي ګټل دام جهاد دی، د خپل مور او پلار دپاره حلال روزي ګټل دام جهاد دی، د خپل عزت د حفاظت دپاره چې په کلي کې ونه شرمېږم، زما عزت خراب نشي، زه دا مزدوري ځکه کوم، دام جهاد دی، جهاد دی. نو تاسو د حلال روزي ګټئ، تاسو د الله په عبادت کې. حدیث مبارک کې راځي یو صحابي د نبی علیه السلام سره سلام وکړه داسې، نو د هغه دا لاسونه ډېر سخت و، دا پولۍ پرې راختلې وي، سړی چې دا ډېر کار کوي دا لاسونه یې کلک شي، دې زمانې پولۍ غوندې راوخېږي. د هغه نبي علیه السلام ورته دا لاس ونیو داسې، ای صحابي ته وایي دا څه دي، دا لاس دې څه کړي، دا خو ډېر کلک دی، دا پسې دي. صحابي ورته وایي د الله پاک پیغمبر د ګټو کار کومه که نه، ګټې چې هم د ګټو کار کومه نو ځکه مې دا لاسونه داسې شوي. نبی علیه السلام هغه لاس مبارک راوغسته صحابي، او نبی علیه السلام ښکل کو داسې د صحابي دا لاس ښکلې کو، او نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وایي د دې لاس د لاسه به ته جنت ته ځې، دا لاس به تا جنت ته بیایي، دا لاس به تا جنت ته بیایي، چې ته خپلو بچو له حلاله روزي ګټي، د دې د لاسه به ته جنت ته ځې. تاسو راوتئ د خپلو بچو دپاره روزي ګټئ، د خپل مور او پلار دپاره روزي ګټئ، د خپل ورونو دپاره روزي ګټئ، تاسو د الله په عبادت کې یئ. ورونو یوه خبره درته کوم، هغه دا ده چې مونځ به نه قضا کوئ،
مونځ به زمونږ مسافر رونه ډېر زیات ښه دي، ډېر زیات ښه دي. ګوره یو خبره یاد وساتئ، حدیث مبارک کې راځي وایي الله تبارک وتعالی د یو څو کسانو نه دعا رد کوي او نه یې خیره رد کوي. که دې دعا غواړي هم الله یې قبلوي او که دې خیره کوي هم الله یې قبلوي. په هغې کې یو حدیث مبارک کې راځي مسافر سړی که دې دعا غواړي هم الله یې قبلوي او که دې خیره کوي هم الله یې قبلوي. دا ولې څه وجه ده؟ ځکه د دې مسافر دا زړه ډېر دردمند دي، دا ډېر دردمند دي. په دې زړه باندې د کور غم، په دې زړه باندې د رور غم، په دې زړه باندې د مور غم، په دې زړه باندې د بچي غم، په دې زړه باندې ډېر غمونه. دا زړه هر ټایم دردمند دي. الله سره د دردمند زړه ډېر قدر دی، ډېر قدر دی. نو دا مسافر سړی چې په دې دردمند زړه سره د الله سوچت کړي ګره، الله تبارک وتعالی د لاسونه تش دته نه واپس کوي. ضرور د دعا قبلوي، ضرور قبلوي. ورونو یو خبره درته کوم، د مونځ پابندي کوئ، مونځ مه پرېږدئ. زه په خپلو مسافر ورونو کې دا یو کوتاهي ډېره وینم، دوی د کار نه راشي اکثر ستړي وي که نه، ستړي وي چې سملي اکثر مونځ ترېنه پاتې. او یو خبره درته کومه، د مونځ پابندي کوئ. ته ګوره الله په تا باندې د خپل رزق دروازې څنګه در باندې کوله وایي مونځ پابندي کوئ. یو خبره. دویم دا دی چې کله م سهار کار ته وځئ که نه، ډیوټۍ له روانېږي نو د هغې نه مخکې 2 رکعته نفل وکړه، 2 رکعته نفل وکړه. او چې 2 رکعته نفل دې وکړو که نه، نو دا وظیفه وکړه، وایي وافوض امري الی الله ان الله بصیر بالعباد. یاد وي درته که نه؟ وافوض امري الی الله ان الله بصیر بالعباد. د دې معنی څه ده؟ ما خپل کارونه الله ته وسپارل، نو چې سار ته وتې او تا وی الله په تا مې خپل کارونه وسپارل، نو چې په الله دې خپل کارونه وسپارل، الله به دې کار چېرته خراب کړي؟ نه، دا ورځ به دې ډېره ښکلې وځي. او چې کله د کار ځای ته لاړې که نه، نو دا وظیفه وکړه، لا حول ولا قوة الا بالله. کم از کم 100 پیري ووایه یا 200 پیري ووایه، لا حول ولا قوة الا بالله. د کار ځای ته لاړې دا وظیفه وکړه، الله زه هېڅ شی نه یم، زه دا کار نشم کولی. الله کو د حرامو نه مې بچ کوي او کو حلاله روزي راکوي، دا به هر څه ستا په طاقت سره کېږي. الله زه نشم کولی. نو د کار په ځای کې دا وظیفه وکړه، لا حول ولا قوة الا بالله. او چې ماښام د کار نه رالې که نه، نو 100 پیرې استغفار ووایه، استغفر الله استغفر الله. ځکه سړي نه ګناهونه کېږي، په دې کار کې به کوتاهي شوي، د دې لاس نه به څه غلطي شوي، د دې سترګو نه به څه غلطي شوي. نو چې خپلې دیرې ته رالې، نو 100 پیرې څه ووایه؟ استغفار ووایه. الله په استغفار ډېر خوشحالېږي. یادې شوي که یادې درته نه شوي؟ سهار کار له وځئ، 2 رکعته څه کوئ؟ نفل. او په هغې پسې دا وظیفه کوه، وافوض امري الی الله ان الله بصیر للعباد. د کار ځای ته لاړې 200 پیرې ووایه، لا حول ولا قوة الا بالله. الله کو حلال روزي راکوي او کو د حرامو نه مې بچ کوي، الله ستا په طاقت سره به کېږي، زه نشم کولی. دلته د کار په ځای کې ووایه. او چې کله ماښام واپس رالې، نو 100 پیرې استغفار ووایه، الله روغه ورځه تېره شوه، کوتاهۍ به رانه شوي، خو الله ته راته څه وکړه؟ معافي وکړه. داسې کوه، انشاءالله الله به د داسې طرف نه روزي درکړي چې ستا په وهم او ګمان کې به هم نه وي. او دا کم روزګار چې ته کوې، دا کومه مزدوري چې کوې، دا عبادت دی. یاد ساته، دا عبادت دی چې ته ښه مطمئن اوسه. سهار ډیوټۍ له ځې، وایه زه خپلو بچو له روزي ګټم، زه په عبادت کې ووتم. چې ماښام راځې، ښه په اطمینان سره راځه، وایه زه د عبادت نه را روان یم، ځکه زه د خپلو بچو دپاره څه ګټم؟ روزي ګټم. خو یو نصیحت مې درته وکړو، هغه دا دی چې د څه پابندي به کوئ؟ د مانځه پابندي به کوئ. ښه، د ډېرې مشرانو ته هم وامه چې ستاسو نه به ګورې د دې کشرانو متعلق تپوس کېږي. هر مشر چې دی، د ده نه به د کشر متعلق تپوس کېږي. دا ستاسو کشران دي، دا ستاسو بچي دي، دا ستاسو کشران وروڼه دي. دا به په دې مجبوره کوئ چې هلکه ګورې مونځ به کوئ، په دې دیره کې پاتې کېږي. ځکه وایي د یو بېلمازه انسان سره 7 کوره سپېره کېږي.
وکوره سپېره کېږي نو په کومه دیره کې چې بیلمازه موجوده دیره کې به برکت راشي یا نه راځي ښه نو دا ټول په دې خبره مجبوره کوئ چې ګورئ په دې دیره کې چې پاتې کېږو مونځ به نه قضا کوو انشاءالله تاسو د یو بل سره مینې محبت ته ګورئ برکت ته ګورئ خوشحالۍ ته ګورئ مونږ به همیشه دا دعا کوو چې الله مو حلاله پریمانه روزي نصیب کا او الله مو د حرامو نه وساته دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین او وړو وړو شونډو باندې لګیا دی او دا الفاظ پې وایي الحمدلله رب العالمین کله چې الله تبارک وتعالی د دې ماشوم دی وړو وړو شونډو ته وګوري او په دې وړو وړو شونډو باندې دې الفاظو ته وګوري چې زما رب رحمان هم دی زما رب رحیم هم دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې بچي د برکته الله د دغه علاقې نه د 40 کالو پورې عذاب لري کی 40 کالو پورې عذاب لري کی زمونږ په معاشره کې کومه ګناه موجود نه ده زه دې ووایم که نه په ما کې هره ګناه موجود ده یقینا زه د عذاب لایق یم خو چې د الله د طرف نه په ما باندې عذاب نه راځي هغه د دې ماشومانو د برکته نه راځي پوهېږئ که نه پوهېږئ خپل بچي علماو له ورکوئ خپل بچي چاله ورکوئ علماء ورکوي الله تبارک وتعالی د دې بچو په ذریعې سره د قرآن حفاظت کړی دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله فرمایي دا قرآن ما نازل کړی دی او حفاظت پې زه کوم حفاظت پې د مامون الرشید بادشاہ زمانه ده دا یو نیکمل بادشاہ اگر چې اخر ته لږ بیا ګډوډ شوی د عقیدې په اعتبار سره د زمانه ده د به په هر کال کې داسې پروګرام جوړو لکه دا تاسو چې جوړ کړی دی علما به یې راوستل علماو به خپل بیانات کول مامون الرشید به ورته ناستو کتل به چېرې زما په خلکو کې څنګه عالمان موجود دي یو ځل داسې مجلس لګېدلی دی عالمان بیانونه کوي په دې دوران کې سټیج سیکرټري چې کوم هغه ته یو کاغذ میلاو شو چېرې په دې ناستو خلکو کې یو کس دی او هغه وایي چې زه بیان کول غواړم هغه د مامون الرشید نه اجازت غوښتو هغه یې ورکړه اجازت که نه دا خو سټیج د بیاناتو دی چې څوک وایي زه بیان کوم جهودي پکې کي که نه یو سړی راغی خیرن پیرن دی شلیدلې جامې دي ساده باده سړی ښکاري راغی سټیج سیکرټري له وی زه بیان کوم وی بیان کوي وی او وی په کومه موضوع باندې بیان کوي وی په قرآن باندې بیان کوم په څه بیان کوم په قرآن بیان کوم په قرآن کې بیا په کومه موضوع بیان کوي وی زه د قرآن په علومو باندې بیان کوم چې په قرآن کې الله تمام علوم ذکر کړي دي په دې باندې بیان کوم وی ټیک ده سړی ته بیان میلاو شو چې بیان میلاو شو اوس په ښکاره کې او په ظاهر کې چې ورته ګوري زمیندار سړی دی خو چې سړی شروع وکړه داسې بیان کوي داسې بیان چې تمام علما ورته ګوته په خوله باندې پاتې دي تمام علماء ته حیران ګوري چې دا سړی خو ناشنا دی تا د کوم طرف راغې مامون الرشید ورته هم راپاسېدلی او ګوري ورته چې زما په دې خلکو کې داسې عالم موجود دی او دې زما نه پټ دی ډېر حیران ګوري عالم لګیا دی او ناس ورته څوک دي تاسو ته پته ده امام شافعي صاحب ورته ناست دی امام احمد بن حنبل رحم الله ناست دی امام محمد رحم الله ناست دی امام ابو یوسف رحم الله ناست دی دا لوی علما ورته ناست دي هغه بیان کوي په قرآن نه یو علم ثابتوي یو علم ثابتوي اخر کې چې بیان ختم کو کنه مامون الرشید بادشاہ وغوښته زما خواته راشه ته دومره غټ عالم او ته زمانه پټ پاتې شوی ما ته خو ستا غونته د سړي ضرورت دی چې د ځان سره دی وزیر کما او تا زه پیژنم نه هغه ورته وی حضرت وزیرتوب له نه یم راغلی زه مسافر یم په دې لاره تېرېدمه خو دلته مې کار و ځکه پاتې شومه
نو بس ما وی چې راشه ته په کوم بیان وکنو مامون الرشید ورته ډیر مینت کو سړی وی نه پاتې کېږم په اخر کې وته اخر ته ولی زما سره نه پاتې کېږي زه عہده در کوم دا مولان خو چې خخ بیانونه کوي دې د پاره کوي چې د مامون الرشید زه خوښ شم چې څه عہده راکړي او تا د ځان سره پاتې کوم او ته نه پاتې کېږي دا ولی هغه ورته وی حضرت ځکه نه پاتې کېږم چې زما ستا نه کېږي زما ستا وی څنګه نه کېږي وی داسې نه کېږي ته مسلمان یې او زه یهودي ما ته یهودي او زه یهودي ما نو د قرآن په دې علومو چې دا بحث کو نو کوم یې که نه څه چلو شو بیان مې وکړو ښه مې وکړو خو مسلمان نه یم مامون الرشید ورته وی ولې مسلمان نه یې بس ځکه مسلمان نه یم چې زما په دې اسلام کې یو شک دی او چې هغه شک ختم شو بیا به اسلام راوړم مامون الرشید ورته دا ډیره اسانه خبره ده دلته تمام علما ناست دي او تا چې څه شک دی دا علما به درله هغه شک لرې کړي شک خو به دوی هغې نه لر کوي چې زما د ذات سره نه وي هغه شک زما د ذات سره دی هغه بل څوک نشي لر کولی که ما لرې که خو لر به شي خو بل څوک یې بهرحال سړي څادر په اوږه واچو روان شو لاړ ډیره موده پس تیر شو بیا هغه شانتې مجلس لګېدلی دی بیا سټیج ته یو کاغذ راولېږلی شو چې یاره په دې ناستو خلکو کې یو سړی دی وایي زه بیان کوم وي بیان وله ورکئ سړی راغی بیان یې شروع کو بیان کوي بیا ورته علما حیران ناست دي چې دا کومه بلا راغلې ده دا خو د علم سمندر دی مامون الرشید شک واغست یاره دا سړی راته هغه زوړ سړی ښکاري چې بیان ختم کو مامون الرشید راغوښتو وی ته خو هغه زوړ سړی نه یې وی ولې نه یم نو بیا څنګه راغلی تا خو چې زه مسلمان نه یم او مامون الرشید مخکې مسلمان نه وم خو اوس مسلمان یم اوس یم هغه بیان مې په حالت د کفر کې کړی و او دا بیان مې په حالت د اسلام کې وکړو مامون الرشید ورته وی زه شکر دی الحمدلله چې مسلمان شوی خو دا خو راته ووایه چې دا خبره څه وه مخکې ولې نه مسلمانې دي ما له عهده درکوله هر څه مې درکوله او نه مسلمانې دي او اوس په خپله مسلمان شوی دا ولې هغه ورته وی زما په اسلام کې دا شک و که نه چیرې دا مولان خو وی چې دا قرآن چې څنګه په نبي علیه الصلاة وسلام نازل شوی دا هم هغه شان دی په دې کې رد و بدل په دې کې زما شک و ایمان چې نبی علیہ السلام په سوونو کاله مخکې تیر شوی دی نو دومره موده یو کتاب څنګه په خپل اصلي شکل کې پاتې کیږي زما دا شک و دوی وایي تورات په خپل اصلي شکل کې نشته انجیل په خپل اصلي شکل کې نو دا قرآن خو هغه شانتې یو کتاب دی که نه نو دی څنګه په خپل اصلي شکل کې دی دا شک مې و دا شک وی هغه شک نو وی څنګه لرې شو وی داسې لرې شو که نه چې زه په خپله یو خطاط یم ښایسته خط لیکمه ښکلې لیکایي کومه ما چې راشه په خپله پې تجربه کومه یو د تورات نسخه مې ولیکله خو ډېره عجیبه مې ولیکله او ډېره ښایسته مې ولیکله د زرو په لیکایي مې ولیکله ښه تاوان مې پې وکړو بیا مې هلته کې د یهودو عبادت خانې ته وړه چېرې ما دا نسخه په خپلو ګوتو لیکلې ده داسې لږه ګرانه غونته خرڅومه کو تاسو یې رانه اخلی هغې چې وکتله وی چې قیمت یې وایه مونږ ته قیمت یې وی چې ما ته څه پیسې غوښتلې هغه یې راکړې نسخه یې واغسته خو په تورات کې ما دومره خبرې د ځان نه لیکلې وي او دومره رد و بدل مې پکې کړی چې د حد نه زیات وی هغوی واړه راواړه خو هېڅ په حساب پوه نه شو ما وی چې یاره تورات په خپل اصلي شکل کې نشته دوی خو اړو پوهېږي نه وی بیا مې انجیل ولیکو په خپله او دغه رنګې رد و بدل مې پکې وکړو یو خبره یو ځای ته وړه بله خبره بل ځای ته وړه عیسایانو عبادت خانې ته مې وړو ما چې په دومره قیمت یې خرڅوم وی اکه پیسې راله هغې راکړې پوه نه شو ما چې انجیل په خپل اصلي شکل کې نشته بیا مې په قرآن اراده وکړه په قرآن مې د ټولو نه زیاته ډېره خرچه وکړله خو څه چل مې وکړو رد و بدل مې وکړو سوره یاسین یو ځای له اوسه
ٹھیک شو سورہ مزمل بل ځای له اوسه سورہ مدثر بل ځای له اوسه رد و بدل مې کو یو آیت مخکې کوه بل وروستو کوه کوم ځای کې چې زبر دی هلته زیر لګوه کوم ځای چې زیر دی هلته زبر د طالبانو مدرسې ته مې وړو ما ورته وي چې یاره قرآن مې لیکلی دی زما نه به یې قبول نه کوي وی چې کوم دی راکتو وی چې واغس وی چې وا ډېر ښایسته دی لیکلی دی ولې به یې قبول نه کړو وی قرآن یې رانه واغس وی قرآن یې واغسته وی پاڼې اړولې چې څومره ښایسته لیکلی شوی دی خو چې نظر یې پرې ولګېد وی چې اله دی که فرق دی دی که رد و بدل دی یوه پاڼه اړئ اله چې سړی ګپ ګف ونیسئ شابئ قرآن کې رد و بدل کړی دی ونیسئ وینیومه کلک وینیوم استادانو له پوستم چې دې سړي قرآن کې رد و بدل کړی دی راشه یې دی مونږ له یې راوړی دی استادانو راته ونیوم چې دا چل دی ولې کړی دی ما ورته وی چې ما ته څه وایئ ما خو بس کلمه راته ووایئ چې لا اله الا الله محمد رسول الله وی زه پوه شم چې قرآن په خپل اصلي شکل کې دی په دې کې څوک رد و بدل زه درته ویمه دا حافظان چې ناست دي زه په یو آیت کې تاسو د زبر او د زیر فرق وکړئ چې ودرته و چې غلط دي وي غلط دي وي صحیح شو انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون دا د قرآن حفاظت کوونکي دي د دې وجې نه الله تبارک وتعالی ورله مرتبه هم ډېره زیاته ورکړې ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي کله چې یو ماشوم قرآن په یادو باندې یاد کی د قرآن حافظ جوړ شي الله تبارک وتعالی په اسمان کې فرشتو ته فرمایي اے فرشتو لاړې شئ د حافظ قرآن خواله فرشتې تپوس کوي الله موږ سره لاړې شو ته د اعمال لیکو نه اعمال لیکون کې فرشتې خو سره د مخکې نه موجود دي الله موږ سره لاړې شو الله تبارک وتعالی ورته فرمایي تاسو د حافظ قرآن تعظیم له لاړې شئ تاسو د حافظ قرآن احترام له لاړې شئ تاسو د حافظ قرآن پروتوکول له لاړې شئ تاسو د حافظ قرآن سیکورټۍ له لاړې شئ ما ته خلک وی مولي صاحب ایم پی ای صاحب را روان دی ایم این ای صاحب را روان دی د کلي ملک را روان دی خان نواب را روان دی پښتون را روان دی ټوپک مار دی ورسره لار ورته پرېږدوئ زه هم ستا د ایم پی ای سره ستا د ایم این ای سره ستا د ملک او د نواب سره ستا د خان او د پښتون سره په سیکورټۍ کې د الله عاجز بندګان روان دي زما د حافظ قرآن سره په سیکورټۍ کې د الله پاکې فرشتې روانې دي زما د حافظ قرآن سره په سیکورټۍ کې د الله پاکې فرشتې روانې دي زه نن هغې مور ته وامه زه نن هغې پلار ته وامه کوم مور او پلار له چې الله حافظ قرآن بچی ورکړی دی وا مورې نن به په دسترخوان باندې ډوډۍ ته کښېنې تا سره به حافظ قرآن بچی کښېني ځان ته به د نبي علیه السلام صرف یو حدیث رایاد کړي چې د حافظ قرآن سره د الله پاکې فرشتې پلاره مورې ووایا وای نن زما په دسترخوان باندې زما سره د الله پاکې فرشتې ناستې دي پلاره مورې الله حافظ قرآن بچی درکو کله کله د حافظ قرآن بچی دی کوټې ته ورښکاره کېږه دی به ودی او ته به سر ته ودرېږې او ځان ته به د نبي علیه السلام دا حدیث مبارک را یاد کړي چې د حافظ قرآن سره د الله فرشتې پلاره ووایه مورې ووایه وای نن زما په کوټه کې زما د بچي سر ته د الله پاکې فرشتې ناستې دي پاکې فرشتې ناستې دي دا داسې معمولي خلک نه دی ته به ما ته وایې چې مولي صاحب ما له خو الله حافظ قرآن بچی نه دی راکړی ما له خو الله عالم بچی نه دی درکړی زوم زما دعا ده چې الله حافظ قرآن بچی درکړي زه به دعا کوم خو اجي صاحب خفه کېږم الله حافظ قرآن بچی نه دی درکړی د جماعت امام یې درکړی که نه دی درکړی حافظ قرآن بچی خو دې نشته د جماعت امام خو دې شته دی که نه زه هم اجي صاحبو د جماعت د امام تا سره د کلي په کوڅه کې راغی ستا نه تیر شو اجي صاحب په دې کوڅه کې لږ پنیولی شه دا امام صاحب به د کلي په کوڅه کې رواني د شا غاړې ورته ګوره
او ځان ته د نبی علیہ السلام د حدیث مبارک را یاد کا چې د حافظ قرآن سره د الله د رحمت فرشتي وایا وای نن زما د کلی په کوڅو کې د الله پاکي فرشتي ګرځي جماعت امام خو درکړی دی که نه ته به د کور په دروازه کې ولاړې ستا د جماعت امام ستا د دروازې په مخه باندې تیر شو ځان ته د نبی علیہ السلام د حدیث را یاد کا چې د حافظ قرآن سره د الله پاک فرشتي وایا وای نن زما د کلی زما د کور په دروازه باندې د الله پاک فرشتي تیرې شوې د علماو سره څه کوئ مینه کوئ څه کوئ محبت ور سره کوئ د علماو سره د علماو احترام کوئ د علماو قدر کوئ یوه خبره درته کومه خلک وایي علماو څه وکړل موږ له علماو وایي موږ له علماو څه وکړل خلک وایي زه درته هم په اخروي توګه در سره نه ځم چې د اخرت دپاره درله څه کوي را به شو دنیوي توګې ته زه به د خپل بنیر خپل استاذ محترم مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه به درته رامخې ته کړمه راشه نن زما بنیر چې د سیلاب نه وروستو په خپلو خپو باندې ودرېد دا د مفتی فضل غفور برکت دی ما ته ماله مولا څه وکړل زه د بونیر اوسېدونکی ما ته پته ده زما بونیر زره زره شوی و زما بونیر اوبو وړی و زما بونیر تباه شوی و کو نن په خپلو خپو دکاندار ولاړ دی کو نن په خپلو خپو باندې زمیندار ولاړ دی کو نن په خپلو خپو باندې ګاډۍ والا ولاړ دی د الله تبارک وتعالی امداد د ټولو نه لومبې خو په دنیا کې چې کوم سبب و الله مفتی فضل غفور صاحب ګرځولی دی ملا وایي ما له څه کوي ملا درله نور څه وکړي ته خو ملا له اختیار ورکړه که نه ملا له خو اختیار ورکړه که نه چې ملا درله څه نه کوي را به شو په دنیوي توګه باندې الله نن چې د یتیمانانو سهاره ګرځېدلی ده نو هغه هم زما استاذ محترم مفتی فضل غفور صاحب ګرځېدلی دی خپلو بچي داسې پرېښي دي خپلې غېږې ته یتیمانان را یو ځای کړي دي د خپلو بچو نه بې خبره دی د خپل کور نه بې خبره دی کو نن در په دې کې ګرځي منډې ترړې وي د بونیر د یتیمانانو دپاره یې وي یو عالم ما له څه وکړل زه به درته اخروي لینډ نه یادوم زه به درته دنیوي لینډ یاد کړمه را به شم آخرت لره ته وایي ما له مولي صاحب څه وکړل نن د دې محتمم صاحب د برکت نه الله تبارک وتعالی ستا عملنامه د ګناه نه پاکه کړه هسې د یو انسان عملنامه بل څوک پاکولی شي نن چې ستا عملنامه د ګناه نه پاکه شوه دا د دې استادانو د برکت دی چې ستا بچي ته قرآن وي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې یو ماشوم قرآن راوالي او دی په دې خپلو وړو شونډو وي بسم الله الرحمن الرحیم الله تبارک وتعالی د دې ماشوم د وجې نه څلورو تنو ته مغفرت نصیب کوي یو د ماشوم ته په خپله یو د دې ماشوم مور ته بل د دې ماشوم پلار ته او بل د استاد محترم ته مالوی مولی صاحب څه کوي مولی صاحب درله داسې بچی تیار کو پلاره چې نن ورسره په دسترخوان باندې کینې ستا په دسترخوان به نن تا سره د الله پاکې فرشتې کینې مولی صاحب درله نن داسې بچی تیار کو پلاره چې نن په کوټه کې سملی د حافظ قرآن بچی در سره سملاستو ستا دا کوټه به د فرشتو ډکوي د دې بچي د برکته مولی صاحب درله نور څه وکړي مولی صاحب در لنن آغا بچے در کو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی اذا مات حامل القرآن ہر کلچ حافظ قرآن وفات شی اوحى اللہ الى الارض اللہ تبارک و تعالی ازمکی توحیو کی اللہ تاکل لحما ازمکی دا حافظ قرآن غخبا نخوری ازمکی دا حافظ قرآن غخبا پزمک باندې الله د حافظ قرآن غوښې حرام کړي دي دا ځمکه د هیچا لحاظ نه کوي په دې ځمکه کې ته ملک کېده ته نواب کېده ته پښتون کېده
ته بادشاه وزیر کې دا ځمکه پې فوراً خپل چینجلېګیا کې دا ځمکه د هېچا لحاظ نه کوي ښه کو دا ځمکه لحاظ کوي دا د حافظ قرآن لحاظ کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی دې ځمکې ته وایي الله تأکل لحمه ای ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري ای ځمکې ستا ګېډې چې نن کم انسان درغې دا معمولی انسان نه دی د ده په سینه کې 6666 آیتونه مبارکه پراته دي د ده په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي د ده په سینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي الله تأکل لحمه ای ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري په ځمکه باندې الله د حافظ قرآن غوښې څه کړي دي حرام کړی دي ځمکه جواب ورکوي الله ته قالت الارض ځمکه وایي الهي وا زما ربا کیف اکل لحمه زه د ده غوښې څنګه وخورم وکلامک فی جوفي د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی الله د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی د هغه غوښې زه څنګه وخورم علماو خو تر دې پورې لیکلي دي وایي په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي الله تبارک وتعالی په دغه شپه باندې د تمام مقبرې والو نه عذاب پورته کوي په کومه مقبره کې د پلار دفن دی په کومه مقبره کې د مور دفن ده په کومه مقبره کې د رور دفن دی او هلته حافظ قرآن دفن شو ووایه الحمدلله وایه د ده د برکت په الله په هغې باندې هم سپکاوی راولي ما په خبره پوهېږئ علماو طلباو ته به سپکو علماو سره به څه ساتو د علماو سره به محبت ساتو د علماو سره به مینه ساتو دا زمونږ د دنیا او د آخرت د دواړو خیر خوا دي د علماو سره مینه وساتئ الله تاسو وګورئ د دې قوم د ټول نه زیات بچي به د وګورئ که نه د دې قوم د ټول نه زیات یتیمانان بچي به د علماو سره د دې قوم د ټول نه زیات یتیمان بچي بې اسرې بچي په سار باندې د لاس کې ښودونکي چې څوک نه وي هغه بچي به تاسو د علماو سره مومه انشاءالله دا علما ستاسو خیر خوا دي ښه د علماو سره څه وساتئ مینه وساتئ د علماو سره محبت وساتئ د علماو سره عقیدت وساتئ الله یو خبره درته اخر کې کوم بس کوم یو خبره کوم بس کوم یو دعوه کوم بیا په دلیل پیش کوم ښه دعوه دا کوم چې د علماو طلباو سره مفت مینه کوئ انشاءالله مفت جنت ته ځئ او خبره پوه نه شوئ دا خبره را سره وکئ د علماو سره مفت مینه کوئ انشاءالله مفت جنت ته ځئ مفت جنت ته ځئ ما ته به ته وایي چې مولي صاحب ډېره غټه خبره دې ونه کړله ډېره درنه خبره دې ونه کړله زه هم دا زه نه وم دا د دواړو جهان سردار فرمایي صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې راځي د قیامت ورځ به وي میدان محشر به وي اجتمع العالم والعابد یو روایت کې راځي علی الصراط بل روایت کې راځي علی باب الجنه د قیامت په ورځ به عالم او عابد د جنت په دروازه باندې یو ځای شي عالم او عابد په د جنت په دروازه یو ځای شي الله تبارک وتعالی به عابد ته وایي ته جنت ته ځه نو مولي صاحب هم ځان سم کې چې جنت ته لاړ شمه الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي قف ته سیټ ته ودرېږه ته سیټ ته ودرېږه مولي صاحب به د جنت په دروازه کې ولاړي او خلک به راځي جنت ته به داخليږي نو زه کله کله هم هسې څه مو خیال دی چې د جومات دا امام د جنت په دروازه کې ولاړ او دا مقتدیان یې پرې راشي دوی خو به یو بل ته سترګې ووایي چې سړی خو یې سیټ ته کړی دی صحیح ده که نه سړی خو یې سیټ ته ودرولی ده خو موږ ته ډېرې نیغې نیغې ویلي دوی خو به یو بل ته سترګې وایي خو چې سړی خو یې سیټ ته قرآن ټیک شي که نه نو حدیث مبارک کې راځي عالم به د جنت په دروازه کې سیټ ته ودرولی شي دی به پریشانه خفه به په سوچ کې به چېرې الله تبارک وتعالی مې ګوره چې د دې ځای نه جهنم ته لیږي کو
ځکه د الله سره څوک حساب کولی شي؟ اوس کېدای شي الله تبارک وتعالی وفرمایي چې د دې جنت نه بوځي، د دروازې نه جهنم ته ورته وکړي. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای مولي صاحبو ته مې دې له نه ودرولی چې د جنت نه دې پاتې کوم، الله څه له دې ودرولی یم؟ خلک راځي جنت ته داخلېږي او زه د جنت په دروازه کې ولاړ یم، الله څه له دې ودرولی یم؟ الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي دا نور خلک خو ځان له یوازې جنت ته ځي، او چې تم یوازې جنت ته ځي نو پته او په دوی کې بیا فرق څه شو؟ چې تم یوازې جنت ته ځي او دوی هم یوازې جنت ته ځي نو بیا خو پکې فرق الله سی چلو کما سو کما نه کنه ته ځان سره نور خلق جنت ته بیاي. الله سو ته نه بوزم لستنا نا شلتنا نا سلتنا نا زرتنا نا یولاک نا الله سمر جنت ته بوزم. حدیث مبارک کے راضی اللہ تبارک و تعالیٰ بودو فرمائی خرخغ انسان دزان سر جنت تبوز چی تور سر مینکائی تعداد معلوم دے بس چې څومره د ځان سره جنت ته بیایي نو بوځه چې ته ورسره مینه کوي. دعوه مې څه کړې وه مې د علماو سره مفت مینه کوئ مفت خو به جنت ته بوځي. نو تاسو نه تپوس کوم تا د جومات د امام ډېر خیال ساتلی و د مدرسې د استاد د ډېر خیال ساتلی و او اوس ورته الله پور اختیار ورکو چې د چا سره مینه کوي ځان سره بیایه. دی به وویل هغه پلان کې جي صاحب نه خو به زما ډېر خیال ساتو الله راته فرمایي چې څومره ځان سره بیایي بوځه نو هغه پکې ولې نه بیامه. خبره پوه شوې که نه د مولانو سره مفته کې مینه کوئ مفته اصل کې درنه خبره ځکه ده چې د مولا سره به څوک مینه کوي چې په قرآن او حدیث باندې صحیح مینی که نه نو چې په قرآن او په حدیث مینی نو جنت ته به ځي که نه به ځي؟ جنت ته به ځي انشاءالله. بهرحال زه د خپل طرف نه د محتمم صاحب ته او د استادانو ته او د طلباو ته او د طلباو د والدینو ته د زړه د کومې نه مبارکي ورکوم چې مبارک مو شه. یقین وکړه که دومره طاقت مې په ځان کې لیده چې دومره اوږد بیان به درته وکړمه خو ستاسو د توجه ته چې مې وکتل نو ما نم خپل ستړیا یېره شوله او نور به تاسو ته پته کېدی شي د علماو ته پته سږني کال کې ما ته مسله راغلې وه زما دلته ډېره ملګري به هغې به خبري 2 میاشتو پورې زما اواز ختم شوی و 2 میاشتې ما خبرې نه دي کړي ټیک شو نو الله تبارک وتعالی مې هغه اواز دوباره راوستی دی الحمدلله او ډاکټرانو راتوي بیانونه به هم ختم کې د نن نه بعد او درس او تدریس پم پرېږدي الحمدلله نه مې درس او تدریس پرېښی او نه مې بیانونه پرېښي دي او نه دوايانې خورم الله داسې صحت را کړی دی ټیک شو نو زه چې ډېر بیانونه وکړم نو بیا کله کله لږ ویریږم غونته وم هسې نه چې بیا مسله جوړه شي نو دومره اوږده اراده مې نه وه خو ستاسو د توجه ته مې وکتل نو خو اوږد بیان مې وکړو. الله تبارک وتعالی دې زما دپاره اول او ستاسو دپاره هم د اخرت د نجات ذریعه وګرځي. الله تبارک وتعالی دې موږ له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.